نو د موسی علیه السلام او د خضر علیهم السلام واقع د ځان ته رایاده کړي چې خضر علیه السلام یو کار کو، ظاهر کې د شریعت منافي کارو، شریعت سره د هغې تصادم و، ټکراو، لیکن حقیقت نور سو په هغې حقیقت باندې موسی علیه السلام نو آګاه، ځکه جزوي طور باندې الله تعالی چې کوم علم ورکړی و خضر علیه السلام ته، دغه علم الله تعالی موسی علیه السلام ته نو ورکړی، گویا جزوي طور باندې په دې علم کې خضر علیه السلام هغونه مخکې و، لیکن چې کله حقیقت ورته ښکاره که، حقیقت یې ورته وښو، درې خبرې په درې واړو باندې هغوی اعتراض شروع کړو، حالانکې هغو ورته دا ویلي و چې ګوره اعتراض به نه کوئ، دا ورته اولنی شرط یې ښیو، نو ویې فرمایل دغه شان دی که څوک چا سره تعلق ساتي اصلاحي تعلق، نو دا شرط به ځان ته مخې ته کوي چې ګوره اعتراض به نه کوي، اعتراضات به واردېږي لیکن دی به کوي نه، دی به د هغې دفیه کوي، د هغې توړ به کوي، د هغې جواب به ورکوي، نو هله به بیا د اصلاح کېږي. نو موسی علیه السلام څه چل وکړو چې جی بالکل تا سره وایم، اعتراض به ومانه کوم، خو بس زه تاسو سره پاتې کېدل غواړم، څه لپاره؟ ان تعلمني مما علمت رشدا، که چېرته ګنجایش شي نو زه به پاتې شم تاسو سره، چې تاسو له کوم الله تعالی علم راکړ دی چې دا ما ته هم حاصل شي. نو خضر علیه السلام وفرمیل ډېره ګرانه ده، ډېره ګرانه ده، ځکه زما علم او ستاسو په علم کې ډېر غټ فرق دی، زه د تکوینیاتو ماهر یم، بحر و بر کې چې څه کم تبدیلي کېږي، څه راپېښېږي، زه په دې باندې ماموره یم، نو زما علم د تاسو کله رسېدی شي، د هغې ادراک مشکله ده، هغه کارونه داسې چې کېدی شي خلاف شریعت معلومیږي، ته خو د خدای پیغمبر یې، رشد و هدایت باندې ماموره یې، ته به یقینا اعتراض کوې، او که اعتراض دې ونه کو نو ظاهره د خلکو له به حجت جوړ شي، که د عالم په مخ یو غیر شرعي حرکت کېږي او هغه هغې باندې اعتراض ونه کړي نو خلک به یو دا خبره ټیک ده، ده چې څه ونه وي خو خبره جایز ده او ټیک ده، نو خلک پرې بیا عمل شروع کړي. نو موسی علیه السلام خو دې نه هم مجبوره و، ظاهري شریعت باندې عمل هم ضروري و، اول ته د شیخ اطاعت، د خضر علیه السلام اطاعت هم لازم او ضروري و. چې کله روان شلل کشته کې کېناستلل، سړو دو کېنول، چې لږ غوندې داسې کشته روانه شلله چې بس خضر علیه السلام څټکې راواخېستلو، ډزه ډزه ډزه، جو هغې نه یې تخته وښکله، نو موسی علیه السلام ته څه چل کوي، خلک وژني، خلک غرقوي، داسې چل کوي. خضر علیه السلام ورته وفرمایل ما نه ویلي انک لن تستطیع معي صبرا، صبر به ونه کې، وبه نشي تا نه، زموږ معاهده شی ده چې چپ خاموش اعتراض به نه کوي. نو په خپله سوچ وکړئ اعتراض نه کوو، د وخت پیغمبر و، پته ورته چې بهی دا تخته که راوتله د اوبه به راوخېږي، دا خلک به ټول غرق شي سره د زموږ نه، دا نور مخلوق به هم لاړ شي، داسې چل کوي، اتغرقو اهلها، ته که دا خلک وژنې، دا خلک ډوبوي، لیکن د خدای قدرت چې تخته یې راووښکله، لرې کړله، اوبه رانغلې بره. موسی علیه السلام حیران چې یا خدای دا مې څه چل وکړو، اعتراض خو مې وکړو، اعتراض ځای ونه نیو، د ما چې کومه خدشه وه، کومه یره وه، کوم خوف و زما په زړه کې خو ونه شه، ما خو دا مطلب و چې اوبه به راوخېږي، دا کشتی به ډوبه شي، خلک به غرق شي، موږ به ورسره ځو، نو هغه کار خو نه شو، خو مې ډېر بد وکړو، نه و په کار. نو څه یې ورته وي، ښه دی ما له هېر شوي وي، په یېره باندې نیوه نشته وي، پکړ په دې باندې نشته، یعنې داسې عجیبه غوندې یو حرکت وشو، داسې عجیبه، یعنې تاسو یو عمل وکړو چې ما له خپله خبره چې وه هغه یېره شلله، چې ما زه به غلی یم، لہذا ګزاره ما سره وکړئ. نو چونکې د وخت پیغمبر نو خضر علیه السلام زه خیر دی، زه خیر دی، ګزاره به وکړو. چې بیا مخکې بیا لاړله، نو یو ماشوم مې ولید، د ماشومانو لبې کولې، حضرت خضر علیه السلام منډې منډې یو ماشوم یې ونیو، جو سر یې ورته ومروړو، جو ورته یې غدار کړه، پاتې وي چې د دیوال له یې راواچو، څوک وایي چې چړکۍ سره یې ذبح کړه، بهرحال قدر مشترک دا چې هغه ماشوم یې ووژه، چې ویې وژه نو موسی علیه السلام بیا خاموشه پاتې نه شه، دا داسې چل وکړئ، دا وګوره دلته ظلم او زیاتې، یو ماشوم و قطره و بې ګناه و هغه دې وژه، دا داسې چل وکړو. نو خضر علیه السلام ورته څه وفرمایل چې ما تا ته ویلي و که نه انک لن تستطیع معي صبرا، صبر به ونشي،
وګوره اعتراض دی وکړه کنه اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس پر زور انداز کې دغه مزاحمت وکړو یا قتلت نفسا بیا زکیه بیا بغیر نفس څومره شدت سره چې یو قتل شو یو معشوم یو بی ګناو درې اعتراضات سره گویا شدت سره دغه مزاحمت وشو اقتلت نفسا زکیه بغیر نفس او خدا خو ډیر بد کار وشو لقد جئت شيئا امرا كنكرا لقد جئت شيئا نكرا عجیب ناشنا کار دی وکړ ډیر دا کار دی کول نو خضر علیہ السلام بیا هم خاموش شو خو چې کله مخکې لاړل انطاکیه ښار کې تېرېدلل یو دیوالو بس بالکل درغښتو قریبو ان ينقض فاقامه بالکل غښتو ته څوک وایي چې هغه 100 فوټه وګدو 100 غزه څوک وایي چې نه 100 غزه دنګو دم ته وګدو دیوالو نو خضر علیہ السلام د چونکې تېرېدلل نو هغوی به موږ مسافر اوسه ډوډۍ موډۍ موږ نه راکړې هغوی ډوډیانې نیسي ځای موږ باندې که څه هغه اثر شي زه د ځان وباسوي ځان وباسه ډوډیانې کوم ځای کې موږ ځان لاریانې وکړو تاله به ډوډۍ راکړو موسی علیه السلام یاره دا خو ډېر بې مروته خلک دی دلته ست یې ما ونه کړو بعض وي چې د هغو چې کومې زنانه وي هغه خو هغو راووتله رسول الله ته ډوډۍ وله ورکړله دا سړي نه دي لکه ځان ته تېر شوي دا نه دي د کاره موږ په خپله څه چل کوو څه ډوډۍ موډۍ وله ورکړه روان شلل نو چې کله د ښار راوتلل نو یو دیوال هغه بالکل روغتو ته نږدې بالکل داسې کوږ شوی خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وفرمیل دا دیوال ارتاویږي راځه دا دیوال اور برابر کو بیا وضو نو دا دیوال باقاعده ارتاو کو خټه مټه جوړ کړ دیوال جوړ او بعضې وایي چې نه د خضر علیه السلام معجزه یا کرامت و که د هغو پیغمبري تسلیم شي نو معجزه او که ولایت خو دې مسلم نو بیا کرامت شي او حکیم علمت رحمت الله علیه فرمایي چې خضر علیه السلام چې کوم دی هغه اکثر دې طرف ته تل دي چې هغه دی الله تعالی نبی او ژوندی دی په دې بحر و بر کې ګرځي را ګرځي الله تعالی په یو کار باندې ماموره کړ دی الله تعالی ولا داسې ژوند ورکړ دی چې تر قیامته پورې به ژوندي دجال سره چې آخري معرکه کېږي نو هغه چې کوم کس علالۍ په منځ به یې دوکۍ وي هغه خضر علیه السلام به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وصال نه وروستو صحابو سره تعزیت لپاره راغلی او د سپینګیري په شکل کې راغلل ویې جړل دعا یې وکړله بیا لاړ نو غالبا حضرت صدیق اکبر رضی الله عنه تپوس وکړو صحابو نو تاسو دې وپېژانده وایي نه جي موږ ونه پېژنو چې دا ناشنا کس څوک و اجنبي و وي دا خضر علیه السلام تعزیت لپاره راغلی وي نو په دې وجه اهل سنت والجماعت دا وایي چې خضر علیه السلام چې کوم دی هغه ژوندی دی او البته مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې نه دی ژوندی وصال شوی دی لیکن پس د وصال نه الله تعالی د ژوندو شانتي تصرف هغو ته قوت او طاقت ورکړ دی نو قدر مشترک حیات شه یو سړی ژوندو شان تصرف کولی شي خو ژوند شي که نه نو قدر مشترک څه شو چې الله تعالی هغو له حیات ورکړ دی او هغه ژوندی دی او حکیم رحمت رحمت الله علیه فرمایي الخضر حین علیه الجماهیر وکثیر من الصالحین چې دې باندې صلحاو اتفاق دی چې خضر علیه السلام ژوندی دی او چې څوک دی هغه حیات نه مني هغه پنځم مذهب والا دی پانچوي مذهب والا دی بل څوک دی بهرحال چې خضر علیه السلام یو دا و چې بس داسې لاس یې ول راواچو داسې کړو چې بس دیوال بالکل سیده شو چې سیده شو چې موسی علیه السلام بیا اعتراض وکړو دا وګوره بې مروته خلک د ډوډۍ تپوس یې نه دی کړی تا والا دیوال سم کړو څنګه دی ان شئت څنګه لاتخذت علیه اجرا که تا چېرته غوښتلې نو دې باندې به دونه د اجر به غوښتی و یعنې مزدوري به دې ترې اخیستې وه که نه نو مزدوري دې وانه اساسې دې والا دیوال سم کړو نو خضر علیه السلام بیا څه وایي هذا فراق بیني و بینک بس نوره زمونږ لکه یاري نه چلېږي نوره دوستانه نشي چلېدی نو اعتراض سره بیا څه چل کېږي بیا لارې جدا شي فیوزات او برکات چې کوم دي دا بیا بند شي لیکن چونکې دواړه پیغمبرانو نو بیا د هغې توجیه او تعویل دا یې ورته هم بیا ووایي چې کله جدا کېدل نو د موسی علیه السلام په زړه کې خو راغله چې خدای جدا خو شلم ولې په دې حقیقت کې پوه شم ښه وایي چې آیا څه حقیقت و دی کې نو بیا ورته خضر علیه السلام حقیقت هم بیان کړ نو په مشایخو باندې دا خبره لازم نه ده
چې چا پزړه کې بدګماني پیدا شغه د همیشه دغه د بدګمانه ازاله دی کوي نه دا دغه د عشق او محبت کمی دی ولې دغه پزړه کې دا خیال راځي دغه په خپل د فیول نه کوي دغه خطاویل غول نه پېښ کوي لیکن دلته معاملې د پیغمبرانو وا نو په دې وجه غور ته فرمایل چې بیا بس تاسو د دې حال احوال وېما اخر کې به ته وېما حال احوال نو بیا ورته وینو چې بیا څه چلو موسی عليه السلام خو کې اعتراض مې نه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله تعالی زما پرور موسی علیہ السلام باندې رحم وکي چې چرته اعتراضات نه وکړي څه عجیب یعنی نور څه عجایب او غرایب به لیدلی وي لیکن بس اعتراض یو کو بس غلاري چې کوم دي دا جدا شله نو صوفیا کرام هم وایي چې اعتراض په شیخ باندې نه کوي او که اعتراض وارد شي نو دغه مکلف شیخ نه دی چې سا اعتراض لري کی لیکن مشایخ هم نرمي کوي چې زده یو سړی ایمان چې کوم دغه غارت کیږي ایمان خرابيږي ایمان زوال پذیر کیږي نو خیر د ایمان بشکولم لازم او ضروری دي نو په دې وجه ورته هغه توجیه او تعویل هم پیش کینې څه ضرورت دی ډاکټر ته موږ توجیه او تعویل کو یا هغه موږ ته کوي نه دوايي راکړه قسم راغله کرانغله غوي زه سړی خپل کار کوم د تا ته زدي تعویلون نشم پیش کول چې دا چل دی دا وجه نو بهرحال خضر علیہ السلام ورته بیا ویلي دا درې خبرې مې چوکړې د خدای پیغمبر ذکر ته ویمه وي نو بیا ورته سوې اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهم مالك ياخذ كل سفينه غصبا دا ماشومان او مسکینان او غریبانانو دغه کیشته و نظر تی بده کې یو نقطه فرمایله وی فرمایل دا ضروری نه چې سړی سره غټ گاډي دغه د مالدار او مایوي کی دي چې سړی سره گاډي پراډو دا فلانه شورلیټ حضرت یاو کې فرمایل دا د شورلیټ او هو دغه سړی تکړه سړی دی الله تعالی والا مقام دا سور کړ دی وجاهت چې دغه هغه سټیټس چې تاسو هغه برقرار پاتې کول قائم ساتلو لازم او ضروري نو په دې وجه غریب سره گاډي باندې ولدن نه تشتور دی نو ګوره دلته الله تعالی سو فرمایي اما السفينه مطلب دا سفینه مراد دا چې پورا یو گاډي شي کنه کشته اصلاح گاډي شو ټریکټر شو کیری اصلاح نور چې کوم گاډي نمونه داشلل د کنسي ورته فرمایل چې هغه غریبانان وي لسرونو پینځه چې هغه معذور او پینځه سمو هغه په دې باندې خپل گذر اوقات کاو فاردت ان اعيبها ما دا غوښتل چې ردی کې عیب واچوم ولی کې عیب نه چوم نو مخکې یو بادشاه ولار دی ظالم جبار هغه چې به دې چا کیشته صحیح سالم هغه ونی سه مال راولای نو چې دا کیشته سم لاړم د غریبانو وسکی نو ما عزت دې کې با عیب واچوم تخته به یو باسم بادشاه چې ولته ردا بیکاره زما دې کار نه ده یو رستو پکې تخته به وټکو سګران کار خونه دی دا مې دې لپاره وکړو نو موسی عليه السلام به بیا سوي بالکل خاموش شته چې واقعي دا حقیقت دی او دې کې خضر علیہ السلام ادب ته وګورئ دا سلوک دی ادب لار ده سر تاپا ادب ډېری خبرې دي یو خبره بلا لیکن ادب چې چا کې نه هغه ته دین نه حاصلېږي هغه په سلوک په لار کې قطعا نشي چلے دی نو څومره دی ادب نه کار واغس خضر علیہ السلام حکم دی الله چې دې کې ته دا کشته کې سورې وکا دینه تخته وباسا دا یو نه چې الله تعالی دا اراده وکړه فاردتو د عیب نسبت ځان ته وکړو د عیب نسبت په انسان یا ځان ته کوي یا به شیطان ته کوي یا به نفس ته کوي رستو تیر شوی دی کنه دا کوم یو سورې کهف دی کنه کوم کې دا واقعه ده چې کله موسی علیہ السلام یوشع ابن نون ته وایي چې بې داسې بزو د مې علامت الله تعالی وخو چې کوم ځکه مجمع البحرین دو بحرونه یو ځکیږي الته زما یو بنده دی هغه سره به ملاو شي یعنی خضر علیہ السلام سره او بل علامت دا دی چې دا مې تاسو سره دی په خپل دانګي دی وبو ته بټو پوي چې کوم ځای کې وبو ته ټوپ نو یو سورنګ به جوړیږي د قضې کې به ایثار شي هغه بنده به تاسو دلته ملاويږي او چې کله موسی علیہ السلام لګ آرام کو یوشع ابن نون او دس کو جو دی مېود انګرجو ټوپه کو پوخ یعنی مې او هغه راځوندې شه د پیغمبر معجزه او الله تعالی او علامت ورته خو او چې څنګه هغه روان چې په دی وبو کې او بو کې روانو لیکن وبو درې دي دا سورې ونه جوړ سورنګ ونته نو یوشع ابن نون فرمایل چې زه او د سکما موسی علیہ السلام چې راویخ شي بیا ورته چې دا قصه ده غزا دقه ده لیکن دا خبره ولا یې رسول نو سی وی فانساه الشیطان دغه سدي وما انسانيه الا الشيطان ان اذكره
شیطان لاله خبره یې موږ یا خدای لاله خبره یې راکړله زمونږ په ژبه دا خبره جاری ده که نه حالانکه د نسیان نسبت یا د ذهول یا د بدې خبرې نسبت په سړی نفس شیطان او ځان ته کوي نو صرف شیطان مالا دا خبره یې راکړله که څنګه چې د یوسف علیه السلام په واقعه کې کم ساقي ته چې ویل چې وایي زما ذکر به خپل د آقا په مخ کې وکړي نو څه چلو شو فانساه الشیطان ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین چېرې عجیبه شیطان لاله خبره یې راکړله نو موږ هم خپل ورد دا جوړو چې شیطان هسې موږ عادت شوي زه هم سره زما نه یاره خدای لاله دا خبره یې راکړله نو جایز خو دا ویل دی که څه دغه نه شي لیکن خلاف ادب ده شیطان ته به د هغې نسبت کوي نو د عیب خبره وه خضر علیه السلام د هغې نسبت ځان ته وکړو فاردت ان اعیبها ما په دې کې عیب واچو الله تعالی خو هر عیب نه منزه دی لهذا د هغې نسبت یې ځان ته وکړو او مخکې چونکې ماشوم یې چې کله ووجه وي دا ماشوم دې ولې ووجه وایي دا ماشوم مې ځکه ووجه الله تعالی حکم وکړو چې دې ووجنه دې که چېرته لوی شي نو په خپله کافر د مور او پلار به هم کفر طرف ته روان کړي هغوی به په فتنه کې مبتلا کړي لهذا وخت نه مخکې دی لر کا او د هغې په بدل کې الله تعالی هغو له الواد ورکړه ډېر عظیم الواد یې ورکړه بعضې وایي چې لور یې ورکړله والا چې هغې په پوسټ کې بیا لس شپېته انبیا تېر شلل خو بهرحال بهترین نعم البدل والا الله تعالی د هغې ورکړه نو حضرت فرمایل که چا باندې داسې حادثه وغیره راشي کور کې څوک لاړ وفات شي وغیره نو وی فرمایل چې انا لله و انا الیه راجعون دا دی وی سخت قسم خبره ده حادثه هر یا چې کوم خلاف تبع دی هغه حادثه ده نو بیا دا وی انا لله و انا الیه راجعون او بیا چې ام سلمہ رضی الله عنها ته کوم دعا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کول وا وی دا غي ورد کوي اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها چې الله په دې مصیبت کې مال اجر راکې په دې مصیبت باندې او د دې بهترین نه بل بدل مال راکې نو ام سلمہ رضی الله عنها چونکې دغه چې کوم خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه هغه وصال شو غالبا د احد په میدان کې دغه وصال شو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا واوریدله نو سوچ کو چې ابو سلمہ نه ما ته خو بهترین څوک ملاوي شي چې هغه دم ته یعنی نیک او تقوادار او پرهیزګار او دما حقوق به پوره کول ډیر خو اخلاق ډیر خو هغه نه بلا بهترین ما د خاوند ملاوي شي نو دغه دعا اثر سوچ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نکاح کې راغله ام سلمہ رضی الله عنها امهات المؤمنین کی ازواج مطهرات کی دغه نوم راځي نو بهرحال عارض می دا کو چې هغه ماشوم چې هغه وجه چې وی وجه دا دی ولی وجه په دی وجه می وجه نو څنګه د غایت ورپسې فاردنا ان يبدلهما وګوره دلته دواړه خبر را یو ذکر ځکه چې قتل خپل په وسمنه یا جایز خودو لپاره نه و حکم دی الله او فعل چې کوم هغه د خضر علیه السلام نو جمع صيغه استعمال کا فاردنا مونږ دا اراده وکړه یعنی ما خدا حرکت نشو کوله دی الله حکم لیکن چې براه راست الله ته دغه نسبت مو نشي او ځان ته مو نشي نو فاردنا مونږ دا اراده وکړه او چې بیا مخکې هغه دیوالو چې هغه سم کو نو بیا سو وی دا دیوال دی ولې سم کو وی دیوال مې ځکه سم کو چې د دې دیوال لاندې یتیمانان دي دغه مور خپلار هغه لپاره څه خزانه مدفون کړ د دفن کړي دا دفینه دلته نو کدا دیوال لرتاو شیلاندې نه خزانه خلک راو باسي بینکونو سیستم خونو خمانو کې خلک یې نور صدا سي آلات وغه کې بيدان له مال اسباب دا به پټ کې خو نو کدا دیوال لرتاو شهر څخه راوځي کنه په دې وجه مې دا دیوال سم کو نو سی وی فاراد ربک الته نه دا وی چې ما اراده وکړه نه ځان ته نسبت وکړه لیکن کارونه ټول هغه په خپل کړیو لیکن د خیر او د خیر کارو سراسر خیرو دغه نسبت براه راست الله تعالی ته وکړه فاراد ربک ان يبلغ اشدهما ستا رب دا اراده وکړه چې را دو بلوغت ته ورسې ځان له مال اسباب راووسی نو ګور څومره ادب نه کار واغسته نو دې کې امت ته دا تعلیم دی چې او پیغمبر دم ته د ادب نه کار اخلي نو غیر پیغمبر امتیانو باندې بدر دی اوله د ادب احساس او ادب ځان کې راوېستل دغه یعنی انتهایی طور باندې به انسان کوشش کوي بیا ادبي څه دا خطرناک شی دی بیا ادب سره سړی لاړ شي چې کوم لګ ډېر علمي څه تقوا طهارت دا مو بیا ختم شي از خدا خواهم توفیقی ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب